د جواب حاصل دا دی چې عام طور باندې زمونږ اصطلاح خو دا ده چې د ماښام نه بعد چې کوم شپږ رکعاتې دي دې ته صلاۃ الاوابین وایي، لیکن احادیثو کې دا لفظ صلاۃ الاوابین دا د چاش د مانځه دپاره استعمال شوی دی. پرون نشست کې ملګري دا تپوس کړی چې صلاۃ الاوابین دا کم مونځ ته ویلی کېږي. د دې جواب دا دی چې عام طور باندې دا لفظ زموږ د خلک استعمالی د ماښام مانځه نه بعد چې کله 2 رکعاته سنن ادا کړی شي د هغې نه بعد 6 رکعات نوافل کول دې ته صلاۃ الاوابین وایي زموږ په دې علاقو کې د عوام. او د دې طریقه دغه د کم از کم 6 رکعات پکار دي اور بهتر دا ده چې انسان دا 2 رکعاته ادا کړي دې ته صلاۃ الاوابین ویلی شي. او د دې په احادیثو کې ډېر فضایل موجود دي. د ترمذي روایت ته من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، چې یو سړی د مغرب مانځه نه بعد 6 رکعاته کوي او د دې په منځ کې فضول گفتگو نه کوي نو دا د 12 کالو قبول عبادت برابر دی. نو ډېر ثواب دی، د دې اهتمام پکار دی. لیکن صحیح احادیثو کې د صلاۃ الاوابین اطلاق شوی دی د چاش په مانځه باندې. د چاش په مانځه باندې د صلاۃ الاوابین اطلاق شوی دی. او یو په حدیث کې راځي چې کله نور ګرم شي په دغه وخت کې نوافل کول دا سبب د ثواب دی. حدیث پاک کې دې ته صلاۃ الاوابین ویلې دي حين ترمز الفصال، کله چې د اوښ هغه بچی د هغې خپې سوځي په دې ټایم کې دا نوافل کول دا صلاۃ الاوابین دي. داسې مونځ چې هغه سبب دی د الله تعالی طرف ته د رجوع. کم از کم د دې تعداد چې دی 2 رکعاته دي او بهتر دا دی چې 4 رکعاته وکړي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تر 8 رکعاتو پورې ثابت دي. د جواب حاصل دا دی چې عام طور باندې زموږ اصطلاح خو دا ده چې د ماښام نه بعد چې کوم 6 رکعاتې دي دې ته صلاۃ الاوابین وایي، لیکن احادیثو کې دا لفظ صلاۃ الاوابین دا د چاش د مانځه دپاره استعمال شوی دی. والله تعالی اعلم بالصواب.